کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ موږ نن موجود یو د پېښور په یو مقامي شادي حال کې دلته کې د دارالعلوم القرآن والسنه نه فارغ شوي هغه طالبات چې علم پوره شو او د ستاربندیانې دي هغوی سره به موږ خبرې اترې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولانا محمد سلیم حقانی ناظم الامور جامع علوم القرآن والسنه نمک منڈی جهانگیرپورہ روڈ پشاور خیبر پختونخوا پاکستان. الحمدلله زمنګ نن ډېر یو ښکلی پروقار تقریب اختتام ته ورسېدو او د خدای په فضل سره ډېر کثیر تعداد سره علما طلبه کرام دغه رنګ نور عوام حضرات راغلي وو. د خدای په فضل سره ډېر احسنې طریقې سره د تمام انتظامیې په تعاون سره پروګرام ډېر ښایسته طریقې سره سرته ورسېدو. دا والو 7 صفونه صحن کې راځي او بیا هغه یو صف 45 فوټ دی نو په هغې کې دومره تعداد زموږ صرف فضلا نه ځایږي 260 فضلا دي زموږ د هغې ځای کې نه ځایږي. نو موږ د مجبورۍ تحت راغللو دلته شادي حال ته تیر کال مورانا شادي حال کې رنګ روډ باندې کوهاټ روډ سایډ ته پروګرام کړی و. الحمدلله ډېر کامیاب پروګرام شوی و او سکال بیا هغه ځای موږ دپاره کافي نه و نو دی خو رالو تقریبا دی حال کې چې موږ چیر کم لګولی وو نو هغه 2500 چیر لګېدلی وو. د هغې نه غیر هم بیا ډېر تاسو وکتل ډېر میلمانه هغوی سایډ ته ولاړ وو. بار د ډیوډۍ کې 500 چیر لګېدلی وو. د هغې نه بار صحن کې موږ کار پارکینګ مستقل بند کړی وو نو هغې ځای کې تقریبا د شمار نه وتلي خلک ناست وو. چورسي درۍ وې کره کرۍ والا هغه ټولو درو باندې خلک ناست وو نو الحمدلله ډېر تعداد دا موږ هلته نشو کنټرول کولی. د هغې مین وجه دا د مخکې به داسې مواقعو کې چې کله به موږ دا ترتیبات کول نو ډېرو خلکو به ګیلې کولې ډېرو خلکو به موږ ته شکایتونه کول چې یاره تاسو میلمه راوغواړئ هغوی ته عزت نشئ ورکولی. نو په دغې اساس باندې موږ کوشش وکړلو چې یاره میلمانه راغواړو نو هغوی ته هغه قدر او عزت په صحیح طریقې سره ورکړو. یو کس د 3-4 کسانو هغه خدمات سرته رسولی شي خو هغوی انتخاب دې ځای ته وکړو چونکې د الله رب العزت د طرف نه دا منتخب شده خلک دي چې هغه والدینو مدارسو ته ورکړل او په داسې شکل باندې ابتدا کې ماشوم مدرسې ته والدین ورکړي چې هغه غریب په الف با تا باندې هم نه پوهېږي خو د خدای په فضل سره او د استادانو په محنت سره بغیر د تفریق نه چې دا د فلان دی یا تور دی یا سپین دی یا مالدار دی یا غریب دی نه دا تفریق نشته دی. الحمدلله دا امتیازات نشته زموږ په مدارسو کې څرنګه چې الف با تا او الف لام میم ننیسه تر 1 ناس پورې مالدار بچی ته سبق ښودلی کېږي هغه رنګې د غریب بچی ته هم ښودلی کېږي څرنګه چې تور ته ښودلی کېږي هغه رنګې سپین ته هم ښودلی کېږي. الحمدلله دغه والدین خوش قسمته والدین دي او زمونږ دا میسج دی چې ټول کوشش وکړئ. سکول کې که موږ تاسو وایو موږ د تعلیم خلاف نه یو الحمدلله موږ د هغې قایل یو تعلیم هم ضروري دی دنیوي عصري لیکن سکول کې چې موږ تاسو وګورو نو په سکول کې فیس د فی ماشوم کافي فیسونه وي 1000 نه نیسه بره ورځه ورپسې او پوره ټولو ته معلوم دی. خو الحمدلله زمونږ د جامعاتو داسې مدارس دي چې هغې کې 100 روپۍ فارم موږ والو یا 50 د کال په شروع کې بیا د هغې ټول اخراجات موږ د جامعې طرف نه برداشت کوو او د هغې د کپړو وغیره د هغې اخراجات هم الحمدلله موږ خود ځاني. اوس د پروګرام دپاره 37 طلبا چې کوم دورې حدیث نه فارغېدل غریب طلبه و د هغې وس نه و هغې ته موږ کپړې پیزار وغیره ټوپۍ رومال د الحمدلله د ټرست نه اخیستي دي. ورته زمونږ علماء کرام او قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب رحمه دامت برکاتهم العالیه او د هغې نه غیر مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه او د وفاق المدارس العربیه او نور بورډونو هغوی چې کومې فیصلې غوره کړي دي هغه زمونږ ورسره امن او سلم نه دي موږ ته نو انشاءالله چې موږ په دې خپلې طریقې باندې پاتې شو او په دې مو خلک پرېږدي موږ دې ته خوشحاله یو. د خدای په فضل سره د عوامو په تعاون سره په ښه طریقې باندې تاسو دا پروګرام وکتلو د هر چا قدر پکې د خپل وس مطابق شوی دی. الحمدلله دا مدارس دوی سره دا تعاون کوي بس هغې سره حاجیان حضرات یا نور مالدار یا څوک چې وي له 100 روپۍ تعاون کوي. زموږ د وفاق المدارس العربیه بورډ غوره کړي دي خبرې یا زموږ مشرانو کمې خبرې غوره کړي دي د هغې موافق ورکړي شي ښه خبره ده. هغې ته خو قباحت هغې دا ورکوو اول خو د امن د پیغام کوشش کوو چې ملک خداداد پاکستان یو داسې ملک دی الحمدلله چې یو ډېر بهترین د امن دپاره یو بهترین مسکن دی. که موږ تاسو وګورو د عالم دپاره ځای پکې شته د طالب دپاره پکې شته کوم چې د مدارسو طلبه کرام دي مراد مو هغه دي د دې دپاره ځای نه پکې شته نور د مزدور دپاره د غریب دپاره هر یو دپاره پکې ځای شته دی. الله دې چې دا کم صلاحیتونه او کم اموال دې ملک ته الله ورکړي دي دا د الله د مشرانو په لاس په ښه طریقې باندې ادا کړي نو زموږ به دغه غوښتنه وي انشاءالله. انا محمد انور شاه حقانی دی زه جامع علوم القرآن والسنه نمک منډي پشاور مدرس یم. الحمدلله زموږ مدرسه کې نن تقریبا 260 پورې طلباو د هغې دستاربندي وشوه.
ټول نړومبې خو موږ د هغوی ته د هغوی والدینو ته او راغلي ټولو میلمنو ته مبارکباد ورکوو او موږ الحمدلله د خپلو ملمنو او د عامة المسلمین هغوی مشکور یو چې الحمدلله دا د هغوی په تعاون سره چې دا څه دي د هغه ټولو خلکو په دې کې برخه ده. انشاءالله مدارس دینیه دا هغه ځایونه دي چې انشاءالله دې سره خپل تعاون موږ ساتو او دوی سره زموږ مینه محبت وي. موږ به نه یو او زموږ دغه تعاون او زموږ دغه مینه دا به قبر کې زموږ په کار راځي. زموږ پیغام دا دی، پیغام خیبر په ذریعه سره مرګرو ته یا کم چینل د هغې په ذریعه سره چې هغه د مدارس دینیو سره تعاون وکړي او بیا خصوصا زموږ مدرسه الحمدلله تاسو واورېدل مولانا محمد سلیم حقانی صاحب نه چې الحقانی ټرست په نوم باندې دلته یو ویلفیر دی. هغه الحمدلله زموږ د غریبو طلبا چې موږ سره کم دي د هغوی د میاشتې د خرچ د هغوی د جامو د هغوی د هر لحاظ سره د هغوی خیال ساتي. الحمدلله دا داسې مدرسه ده، نور مدارس هم داسې دي خو دې کې الحمدلله د طلباو د دغې لحاظ سره هم چېرې یو طالب دی د هغې مالي استطاعت کم دی یا نور څه خبره ده الحمدلله هغه خیال هم ساتلی کېږي. پاتې شو ملګري وختي خبره وکړه چې حکومتي فنډ وغیره، نو موږ د حکومتي فنډ بالکل مسترد کوو. وجه دا ده چې څنګه بیا په نورو ځینو کې د هغوی خپل هغه پالیسیانې دي دغه دي، نو زموږ د مدارسو چې کوم الحمدلله یو آزادانه سوچ دی چې قرآن او سنت تعلیم ورکول په ازادۍ سره، نو هغه سوچ او فکر هغه به بیا مغلوب شي، په هغې باندې به د خلکو سوچ دغه راشي یعنی ګیره راشي او بیا به موږ خپل کار ته نه پرېږدي. الحمدلله نن چې څومره مینه د خلکو مدرسې سره راځي نو دغه مینه کیدای شي چې بیا ختم شي. پروګرام ته راغلی او زموږ په دې خوشحالو کې شریک شولې او ډېر زیات خوشحاله یو خامخا ځکه چې دا زموږ په ژوند کې یو شروع هم کړی و الله تعالی دې ځای ته راورسولو دې سټیج ته، نو دا زموږ ډېر زیات د خوشحالۍ موقع ده او تاسو موږ سره په دې خوشحالو کې شریک شولې، نو موږ تاسو نو د دې څومره خلک چې راغلي دې ټولو نه ډېر شکریا ادا کوو ځکه چې موږ سره په دې خپلو خوشحالو په دې ټولو کې شرکت یې وکړو را سره شامل شو. قاري صاحب څونه فارغ شول؟ تقریبا 200 سے ابو د طلبا دي چې کوم دغه فارغ شول. د دوره حدیث کې تقریبا د 100 نه بره وړه دوره کې تقریبا د 93 تک دومره دي او دغه شند حافظان دي پکې، نو 200 نه بره کسان ان شاء الله دلته فارغ شول. قاری صاحب قاری حسین د پارسویل غواړي جی قاری حسین صاحب ماشاءالله ښکلی سړی دی، زموږ ملګری دی بلکې زموږ یو استاد دی او زما اول سرفرست قاری حسین صاحب و چې زه په مدرسه کې داخل کړم او نن چې دې ځای ته راورسېدم نو دا د دوی برکت دی. دا کریډټ په ټول دوی ته ځي؟ بالکل دوی ته ځي ځکه چې زما اول سرفرستي دوی کړې وه او مدرسې دې بوتلم چې زما ابتدا کېدله د اولا نه، نو هغه زما چې کوم دی قاری حسین صاحب ماشاءالله هغې زه بوتلی وم او زما سرفرست هم دوی مقرر شي او هغه منډې تړلې او هغه ټولې چې کوم دی ټول کریډټ دوی ته ځي ځکه چې دوی موږ سره ډېرې زیاتې منډې تړلې. موږ نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او الله دې په هر سړي باندې داسې خوشحالي راولي لکه په موږ راغلې ده. موږ نن ډېر خوشحاله یو. الحمدلله زما ټول امت مسلمه ته دا پیغام دی چې رب کائنات کم آسمانی کتاب د ټول انسانیت لپاره رالیږلی دی چې هغه قرآن عظیم شان دی. په دې سره د ټول انسانیت شرافت دی، عزت دی، انسانیت دی او د دنیا او د آخرت چین سکون راحت خوشحالي په دې کتاب کې ده. الله پاک ټول هدایت موږ ته رالیږلی دي او الله دې په دې عظیم کلام باندې ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. کال په دې ورځو کې الحمدلله د پاکستان د اکثرو مدارسو نه دغه شان ښکلي تقریبات کیږي او په هغې کې زرګونه علما فارغیږي او دا د پاکستان د بهترین مستقبل لپاره یو بهترینه کرونده دلته کیږي او بیا د دې ځینې الحمدلله دغه علما ځي. دا داسې نه ده چې صرف په دې کې د ضلع پېښور یا د ضلع چارسدې یا د ضلع مردان بلکې د مختلف قبایلي علاقه جاتو هم دلته طلبا راغلي دي او دلته کې علم دین حاصلوي. ستاسو ډېره مننه، ډېر د خوشحالۍ مقام دی. موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی نه دی، صحابه کرام هم لیدلی نه دي، عمده مفتیان اولیاء او د دې بزرګان دین د وجې دا دین موږ ته رارسېدلی دی. ډېر د خوشحالۍ مقام دی. تاسو وګورئ چې 170 کسانو دستاربندي ده، دا د 170 کورونه او بیا دې کې چې کوم دی دا دې زنانه دې کې ماشومان د دې مشران دا ټول به د دین د رڼا نه بل نه صرف منور شي بلکې هغوی به د خپل ژوند چې کوم دی دا به په دین په مطابق تېرول باندې هم اسانتیا شي ټول خاندانونو ته. موږ دې لپاره کوو دې کې هېڅ شک نشته چې دنیایي تعلیم ضروري دی خو دې لپاره د علم ضرورت ډېر زیات دی او هغه د دیني علم ضرورت دی ځکه چې موږ خپل 24 غنټې ژوند چې کوم دی هغه د دین مطابق تېر کړو. موږ ته به څه پته لګي چې په دین کې څه زیاتیات دي او څه پکې مفادات دي. موږ ته پکار دا ده چې د دین مطابق چې کوم دی هغه ژوند تېر کړو. هغې لپاره عالمان مفتیان دا چې کوم دی ښه طریقې سره نه صرف علم حاصل کړي بلکې په دې باندې عمل هم وکړي. کتونکو تاسو وکتل چې ماشاءالله په دې کې تقریبا د 271 هغه مشروعان او هغه عالمان فارغ شو
چې د چا علم پوره شو. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور.